دومره الله رب العزت خیسته پیغمبر پیدا کړي. د دې وجې نه هغه شاعر وایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. شاعر وایي واحسن منك لم تر قط عيني، زما د سترګو چرته ستانه خیسته انسان نه دی لیدلی. واجمل منك لم تلد النساء، او چرته یو زنانا په تاریخ کې ستا په شان ماشوم نه دی زګولی. او بیا وی ته خو داسې پیدا شوی چې د هر نقص او د عیب نه پاک پیدا شوی. گویا تا الله ته ویلي چې اے الله زما د زلف مبارک داسې جوړی کا، اے الله زما د سترګې مبارک داسې جوړی کا. گویا تا الله ته ویلي اے الله زما د پوزه مبارک داسې جوړه کا. گویا تا الله ته ویلي زما د لاسونه مبارک داسې جوړ کا. كأنك قد خلقت كما تشاء، ته خو داسې پیدا شوی گویا تا څنګه غوښتل داسې پیدا شوی. او هغه بل شاعر وایي چې یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے د جمال خاونده، اے د حسن خاونده، اے د تمام انسانانو سردارا، من وجهك المنیر لقد نور القمر، ستا د روخانه او ښایسته مخ په وجه باندې دا مونږ چې کومه د څوارلسمې دا سپوږمۍ نو دغې سپوږمۍ ته دا رڼا ستا د ښکلي مخ د وجې نه میلاو شوې ده. لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے پیغمبره ستا چې کم د تعریف حق دی هغه ممکن نه دی، څوک یې نشي کولی، څوک یې نشي کولی. شیخ سعدي رحمت الله علیه تاسو به بار بار د هغه واقعات اورېدلي، ډېر زیات پوهه او ډېر قابل انسان او ډېر په علم کې مشهور انسان، ډېر کتابونه یې دي. شیخ سعدي رحمت الله علیه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې عاشقو. یو سړی د الله د ولایت چې زه د الله ولی یم، د الله د ولایت دې دعوه کوي او عشق مصطفی د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم عشق په زړه کې نشته، نو دا سړی د الله ولی نه دی. جادوگر کې دی شي، ساحر کې دی شي، لیکن دا د الله ولی نشي کېدی. د الله د ولایت لپاره چې د الله ولی جوړ شي، د الله دوست جوړ شي، نو د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې ته به د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم عاشق. شیخ سعدي رحمت الله علیه د الله ولیو او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې عاشقو. یو شپه تهجد مونځ کوي، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف لوستل شروع کړه. درود شریف لوستل دا هغه عبادت دی چې د دې په قبولیت کې هیڅ شک نشته. دا داسې عبادت دی درود شریف لوستل چې د دې په قبولیت کې هیڅ شک نشته، دا الله قبول کړی دی او الله ته ډېر محبوب عبادت دی. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام یادونه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام حلیه مبارکه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام تذکره ذهن ته راتله قلم یې راوچت کو، کاغذ یې راواغېستو او اشعار لیکل یې غوښته چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې څه ولیکمه. لیکل یې شروع کړه، خپل علوم یې مجتمع کړه او خپل معارف یې مجتمع کړه او خپل علوم سره دې لګیا دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې لیکل کوي. اولنۍ یو فقره یې ولیکله، فقره دا وه بلغ العلا بکماله. یو فقره یې ولیکله، یو جمله بلغ العلا بکماله. اے د الله حبیبه بلغ العلا، تو چې د دومره لوی مرتبو ته رسېدلې، د دومره رفعتونو ته رسېدلې، د الله عرش ته رسېدلې، بلغ العلا د دومره لوی مرتبو ته رسېدلې. قرآن کې الله رب العزت فرمای ورفعنا لك ذکرک. اے پیغمبره، اے محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم، ستا سره زما دا وعده ده ورفعنا لك ذکرک، زه به ستا دا ذکر اوچتومه. څومره به یې اوچتومه؟ بلغ العلا بکماله، ډېرو اوچتو اعلی مرتبو ته رسېدلی دی. داسې ذکر به دې اوچت کما چې چېرته کلمه ویلې کېږي
نو چې څوک وایي چې لا اله الا الله الته به ورسره وایي محمد رسول الله. تر هغه وخته پورې به ایمان نه کامل کیږي چې تر څو پورې د کلمې دواړه جزء نه ویلي او د تسلیم کړي نه. اولنې جز لا اله الا الله او دویم جز محمد رسول الله. چې چرته د الله نوم راځي الته به د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خیسته او مبارک نوم راځي. انا لک ذکرک، اے پیغمبر زما د سره وعده ده زبستا د ذکر اوچتو ما. څنګه به اوچته؟ اے محمد صلی الله تعالی علیه وسلم، اے زما حبیبا چې په کوم ځای کې اذان کیږي، په اذان کې چې کوم ځای کې आवाज کیږي او دا आवाज به یو سکند لپاره هم نه بنديږي بلکې 24 غنټه په پوره دنیا کې گونجاويږي. تاسو به تحقیق کتلی چې اذان د کم ملک نه شروع کیږي، بیا بل ملک ته، بیا بل ملک ته، حتی تر دې چې په پوره دنیا کې د الله اکبر صداګانی د په پوره دنیا کې د اذان گونجاويږي، لیکن یو سکند له هم غلي کیږي نه. یو سکند پوره دنیا کې دا واحد आवाज دی د مؤذن چې دا आवाज نه غلي کیږي. 24 غنټې کې یو سکند هم نه غلي کیږي. که په یو ځای کې یو ټیم دی، په بل ځای کې بل ټیم دی، په بل ځای کې بل ټیم دی، لیکن اذان شروع دی په پوره دنیا کې. او د دې د وجې نه دنیا قائمه ده ځکه چې د مؤذن आवाज اولنې आवाज یې دا دی الله اکبر الله اکبر. الله د ټولو نه لوی دی، الله د ټولو نه لوی دی. نو چې په کوم ځای کې اذان کیږي یو منټ له بدا اذان بنديږي نه، چې په کوم ځای کې اشهد ان لا اله الا الله ویل کیږي الته اشهد ان محمد رسول الله ویل کیږي. ستانوم زما د نوم سره چلیږي چې گواهی ورکړي زه گواهی ورکوم چې معبود برحق صرف یو الله دی. الته به گواهی ورکړي دا په لازمي چې زه دا گواهی ورکوم چې محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا الله رسول له پیغمبر دی. دې گواهی نه او بغیر اذان نه مکمل کیږي. ورفعنا لك ذکرک، زبستا دا ذکر اوچت کما. څومره به اوچت کې دومره به اوچت کما چې کله څوک عبادت کوي او دې مونږ کوي چې په مانځه کې دې کله لګیا دې تحیات وای نو په تحیاتو کې چې کله زما گواهی ورکړي نو ستا گواهی به هم ورکړي چې زمانه دعا غواړي پتا به درود شریف هم لولي. ورفعنا لك ذکرک، زبستا ذکر اوچت کما. څومره به اوچت کې دومره به اوچت کما، دومره به اوچت کما چې چرته هم څوک دعا غواړي د دعا د چا نه غوښتې کېږي بھائی د الله نه. نو چې کله زمانه غواړي نو اولنې شرط به ورته دا کېدما چې په حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم باندې درود شریف ولولا. چې کله دعا ختمه کی د دعا نه بعد به لازم کېدما چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ولولا. ورفعنا لك ذکرک، زبستا ذکر اوچت کما اعلی مرتبو ته بدی ورسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هستی دا هغه شان والا دا شیخ سعدی رحمت الله علیه ولی کلا بلغ العلا بکماله. اے پیغمبره ته چې د لوی مرتبو ته رسیدلې د اعلی مقاماتو ته رسیدلې بکماله دا بخپل کمال سره رسیدلې ته الله جوړ کړی داسي پتا کی کمالات دي. کشفت دجا بجماله، دویمه جمله یې ولیکله دویمه فقره کشفت دجا بجماله. اے پیغمبره ستا د ښایسته مخ په وجه باندې ستا په راتلو په وجه باندې الله رب العزت تیارې ختم کړې، جهالتونه یې ختم کړه. نو سړي به خپې وغځولې په لاره کې او وی به څه وی به څوک در پکې داسې نه شته چې زما دا خپې غونډې کې جو بل سړی او پرې راغی هغه ته بلا څه جاهل زه ستا نه غټ جاهل یم دا خپې به دې په ترو والے کټ به دې کشفت دجا بجماله. خلک دونه هوښیار شو الحمدلله چې نن د نبی علیه الصلاۃ والسلام 1400 کاله وشوه، لیکن د هغې باوجود د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات د مسلمانانو په ذهن کې دي او خپل کور ورته نیمای او به زه جومات له لاره ورکوم، زه خلکو له لاره ورکوم، سهولت ورکوم چې لاره کولاو شي. نو لہذا کم عاجزه چې حجونه ښه ډېر کوي ماشاءالله، عمرو له ښه ډېر ځي او تبلیغونه ښه ډېر کوي، خو چې دا لارې تنګی که نه
نو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو نه خلاف لګیا یې. کته چاته لاره بندې نو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو نه خلاف لګیا یې. ستا د حج او د عمره جسه تا نشي بچ کولې په دې صورت کې چې کله ته انسانانو له تکلیف ورکې او کته دا وی چې زه به انسانانو له تکلیف ورکوم خیر دی خو په حج او په عمره به خلاص شم نو په دې باندې خلاصې دی نشي. لہذا خپل معاملات دې درست کا انسانانو له سہولت ورکه تکلیف مو ورکوا. کشفت دجا بجماله اے پیغمبره ستا د روخانه مخ په وجه باندې ستا د راتلو په وجه باندې بیا تیارې ختم شوې جهالت ختم شو. حسنت جميع خصاله دلته بریک ونیو. حسنت جميع خصاله اے خیسته پیغمبره اے خوږه پیغمبره اے خیسته انسانا ستا خو هر خبره خیسته ده. حسنت جميع خصاله د کم یو خصلت ذکر بدی کوما د کم یو عادت ذکر بدی کوما تو خو ټول خیسته ستا خو کارونه خیسته دي. جو چې دا درېمه کړای ولي کله کنه په دې دا شاعران خپوي کوم ډېر نه رسو جو بدیزي کې دا قلم په خپل کې خود وو سوچ کې لاړو فکر کې لاړو ذهن کار پرې خو لا يمكن الثناء كما كان حقه. څنګه چې د تعریف حق دې سو کې نشي ادا کولای. شیخ سعدی رحمت الله علیه امر کو بس سولي کم وخت خوب پیراغه تهجد ټیم خوب پیراغه په خوب کینی حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف راوړ. څومره بختور خلک وګنه الله دې مونږ ټول ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار را نصیب کړي. دا خوش قسمت خلک بختور خلک چې د هغو په خوبونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راځي. الله دې مونږ ټول ته را نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کم سړی ته په خوب کې زما زیارت وشو یقینا چې دای زما زیارت کړي دی ځکه چې شیطان ته د دې خبرې اجازت نشته د دې اختیار وته نشته چې هغه زما صورت اپناو کې او د یو مسلمان په خوب کې راشي. شیطان ګور د الله شکل اپناوالی شي ځان نه الله جوړ کی ځان الله د فرشتي شي د ولی شي د بزرگ شي صحابي شي لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل نشي اپناواله. د الله فیصله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام فرمایي شیطان زما په شکل کې نشي راځي. چانځ لیدلې هم په خوب کې یقینا جزای لیدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو. شیخ سعدی رحمت الله علیه فوراً پاسید اے دا الله حبیبا تا زما په خوب کې رااله. دا بختور خلک دا بختور خلک دی وجه ناسو خوب ویني او په خوب کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ اړولې دی یا وته شاکړی دا نبی علیہ السلام اخوا مخ کړي او د طرف ته نه ګوري د سنت او مخالف سکار کوي. د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک نشي لیدي. چې کم سړی په خوب کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک ویني دا سړی د سنتو متبع دی د سنتو تابعداري کوونکی دی د دې مبارک شي دا ډېر ښایسته خوب دی. او ټرای کوئ د جمعې په شپه باندې د ګل په شپه باندې درود شریف لولئ او په دغه درود شریف کې وده شئ ان شاء الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت پرته کیږي. نور اعمال شته به هر حال او بیا بل موقع کې بیان. شیخ سعدی رحمت الله علیه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو وزه د ادب نه پاسې دم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک ته داسې لګ نظر وجته ما ګورم وتا په ډک سترګو وته نشم کته د حیا د وجنه. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې اے سعدی سلی کې سکه لیکل شروع کړی دی مو دې چې د الله حبیبا ستا یاد را باندې غالب دی ستا عشق را باندې غالب دی ستا په محبت کې مس اشعار لیکلا وې سدي لیکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای مونږ تم وره وګنا اے سمره بختور شاعر دی ها سمره بختور شاعر دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایش کوي زمونږ ډېر شاعران ملګری داسې دي چې هغه غریبانو د خپل صلاحیتونه په فضول شذونو باندې ضایع کړ. په فضول شذون محبوبه دي شو او الک دي شو او جنید دي شو فضول خبري چې دا غي دنیاوی هم نقصان دی او اخروی نقصان هم دی.
دنیاوي نقصان یې دا دی چې هر سړی په لعنت وایي مړه دا څه فضول سړی عزت یې نشته خلک پسې خان دی وایي دا هم شاعر دی او اخروي نقصان خو دا دی چې په دنیا کې بس تا د سیټۍ چې کوم شپېلې دی والی که نه دی هم د قیامت پر ورځ الله له جواب ورکړي چې کومې خبرې دې کړي کومه گفتگو دې کړې ده او نورو خلکو اورېدله دا ټول دې په ځان باندې ګواهان کړي دي د دې به د قیامت پر ورځ باندې جواب ورکړي شیخ سعدي رحمت الله علیه ورته وایي د الله رسوله دا مې لیکلي دي اولنۍ کړی مې لیکلي ده بلغ العلا بکماله دویمه کشفت دجا بجماله دریمه حسنت جمیع خصاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دا سلورمم ولیکه کنا ولیکه پسې صلوا علیه و آله څومره بختور شاعر دی د شعر سلورمه کړای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې مکمل کړی دا وز دغه خیسته پیغمبر د خوب پیغمبر زندگی دا خپل اول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر سنت اتباع کول یقینا چې دا د جنت لاري دي